أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یو خدای بار پنځمه مرګرو ته وایا ته کبه تکلیف نو بیا موږ راځي د आवाज وکمو او دا دروازه بندوي چې مليانو له تکلیف نه. سورۃ البقرہ ولنه آیات اول خو بسم الله د دې سورۃ بسم الله جز د سورۃ داو کنه دا خبره تاسو کتابونو کې ویلي هم دی او آینده کې به هم وایي دا ځنکو خدام رزق کوي چاہنا په مسلک دا ده چې د قران حصہ ده او د سورت حصہ نه ده او امام مالک نه دوا اقوال نقل دي. یو قول دار چې نه د سورت حصہ ده او نه د قران کریم حصہ ده او یو قول ته دا نقل له چې د سورت حصہ نه ده د قران حصہ ده لکه د احناف نه چې څنګه نقل او شوافی وای چې د قران حصہ هم دا او د هر سورت حصہ هم دا. د سورۃ البقرہ اولنه آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. د آیت کریمه کې سلور بحثونه د خیال کوي. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیت کریمه، دویم بحث ترکیب د آیت کریمه، دریم بحث اغراض د صاحب تفسیر د خپل تعلیقاتونه، سلورم بحث اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیت کریمه. د آیت کریمه ترجمه ته وګورئ. الف لام میم الله خپويږي په معنا ده دي. ذالک الکتاب دا کتاب کامل کتاب ده، لا ریب فی زک شک نشته پدې کې، شک پکې ولې نشتا. هدى للمتقین زکه چې دا هدایت ده د متقینانو لپاره. دیم ترجمه دیم ترکیب مطابق ذالک الکتاب دا کتاب کامل کتاب ده، دا کتاب کامل کتاب لا ریب فی شک نشته پدې کې، هدى للمتقین او هدایت ده د متقینانو لپاره. دا دیم ترکیب مطابق ترجمه. ترکیب ته وګورئ. دیم بحث الف لام میم ترکیب کې څه واقع سره بعض وی لا محل لها من الاعراب مبنی ده. دویم قول دار کې د صورت نمشي مبتدا د خبر حذف ده الف لام میم هذه، یا خبر ده مبتدا حذف ده هذه الف لام میم، یا که د صورت نمشي الف لام میم ده او ذالک الکتاب دای خبر ده. خقول پکې دار چې دا مبني ده لا محل لها من الاعراب، د صورت نم نه ده. ذالک
مبتدا دا والکتاب و خبر دی. مبتدا سر دا خبر نه جمله اسم خبریه شو. لا ریب فی دا مستقل دریم جمله شو. لا ریب لا نه په جنس ریب اسم دی او فی جار و مجرور دی په اعتبار د متعلق سره خبر دی. لا سره د اسم سره د خبر نه جمله اسمیه شو. هدى للمتقین هو هدى للمتقین هو مبتدا دا و هدى دا مصدر دا للمتقین جار مجرور پورې متعلق مصدر سره د متعلق نه خبر شه د هدى د پاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبره دا یو ترکیب شنور ترکیبونه پکې بلا شي. ذالک الکتاب کې مرته یو ترکیب کو دي کې څلور ترکیبونه جوړیږي. دا ما مبتدا او خبر جوړ کو نحوی ضابطه ده چې کله د اسم اشاره نه رسته معرب بالله مراشي نو هغه کې څلور ترکیبونه جایز. دام پکې جایز دي چې مبتدا او خبر شي لکه مونږ چې جوړ کو. دام پکې جایز دي چې صفت او موصوف شي. دام جایز دي چې معطوف الیه او عطف بیان شي. دام پکې جایز دي چې مبدل منه او بدل شي. چې مبتدا او خبر شي مستقل جمله بشي او چې معطوف الیه او عطف بیان مبدل منه بدل او موصوف او صفت شي بیا به جز د جملې شي. لاره به پی به ورته بیا خبر جوړه. فرق باندې پوښوي. لاره به پی کې مونږه دا ترکیب وکړو چې مستقل جمله مو ګرځوله او کا ذالک الکتاب کې هغه نور درې ترکیبونه وکړو چې مبدل منه بدل معطوف الیه په بیان موصوف صفت نو دا به مبتدا شو. لاره به پی به ورته خبر شي نو دا به بیا جز د جملې شي جمله بني. پوهیږئ کنه پوهیږئ. دیم لاره به پی کې دریم احتمال هم شته هغه دا دی چره به اسم دلاشو او خبر حذف دی فيه. لاره به فيه پکې حذف ځکه د لا نفي جنس خبر ډیر حذف کیږي کنه. تاسو پوښتنه خطا فيه چې کم ذکر دی دا به خبر مقدم شو هدى للمتقين به ورته مبتدا مؤخر شي نصب شي. لاره به فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه جار مجرور به خبر مقدم شي هدى للمتقين به ورته مبتدا مؤخر شي. په پوښتنه کنه صحیح پوي. دا ترکیبی احتمالات تو دیتا خیال کوئی. خطریم بحث اغراض دا جلالین علامہ سیوطی پخپل و تعلیقات الف لام میم نرست دے وی اللہ اعلم بمرادی بذالک. دیکھی غرض سشے دے غرض اداره چې د متقدمینو مسلک ورکي ترجیح ورکي مسلک د متقدمینو ته په باب د حروف مقطعات کې چې د متقدمینو کوم مسلک دی عقیده ترجیح ورکي. مقطعات او متشابهات کې دو مسلک چلیږي کنه د اهل حق. یو د متقدمینو دی او یو د متأخرینو دی. متقدمین وای مونږه په معنا نه پويګو الله په پويږي او دیم د متأخرین دي. متأخرین د خلکو د اعتراضات او د دفع د پاره یو مناسب معناګانې کوي چې د خلکو اعتراضات د پشي. تاسو پوښتنه نو دا الله اعلم بمرادی الله خپويږي به مرادی په مراد د الله سره په سالک په دي حروف کې چې الله سره مراد د خپل مراد الله خپويږي. یعنی من په نه پویګو د متقدمینو مسلک غوړه شو. شرقات کې بدل تراشي د متقدمینو مسلک اسلم دی او د متأخرینو مسلک احکم دی. احکم ذکر چې د خلکو دفع کیږي کړه او دا اسلم ذکر سره په کې بچ شي د شر اسنه غلطي کې واقع نشي. تاسو په پوښتنه کنه چې په دې کې درسته بحث کوم. ذالک نرستا دے بیا وی اے حاضل کتاب اے حاضا غرض ایسا شہر ہے غرض دفع دا اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دا دا چی ذالکہ کی اسم اشارہ دا او بدی کی اشارت کی بعید دا او حاضا دا کتاب خو قریب دے نو سنگے ورد ذالکہ کی اشارہ کرے
سوال باندې پوښوي نو دې جواب کوي چې اے هاذا دلته اسم اشاره یو د بل په ځای کې استعمالي کې دلته ذالکه د هاذا په ځای استعمال شوی زه دې جوابونه بیا نور کوم ها بدلته د غراض سر بیانو ها اعتراضات او جوابات کې بدی بیا زر اعظم تاسو په پوښوي اے هاذا کې غرض څه شه ده دغه د اعتراض دا اعتراض دار چې ذالکه د بعید د پاره ده او کتاب قریب دی څنګه ذالکه کې ورته اشاره وکړه نو جواب دار چې حروف دا دغه چې کم دی دا اسماء اشارات یو د بل په ځای کې استعمالي کې نو دلته ذالکه د هاذا په ځای کې استعمال شي بیا تاسو څه کې اعتراض کې چې نبی الله هاذا ولې نه ویل چې یو د بل په ځای کې استعمال او دې جوابونه درسته کوم الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم دیکھیں یہ الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم کے غرض دا علامہ سیوطی سے شعر ہے غرض دا چې الکتاب کې تخریج الف لام پکې ګورئ احدی دے معهود کتاب مخصوص دے مطلق کتاب نه دے کتاب مخصوص دے چې قرآن کریم دے تو ګور بار خو با استاد ته تکلیف نه سبق کو بیا دا دروازه بند تاسو په پوښتنه ما په خبرو کنه پوهیږئ الذي هوا کتاب يقرأه چلولی آقا محمد صلی الله علیه وسلم لا ریب شک فیه ریب نرست شک وی شک اشاره دې خبره ته کوي چې ریب سوک پیجنی او سوک نه پیجنی او شک خو هر سړی پیجنی ریب هم مشهور دے خو شک اشهر دے تفسیر د مشهور او ک په اشهر سارا مقصد یې څه دے تفسیر د مشهور په اشهر سارا تاسو په پوښتنه خدای ته ګورې خطاوت هرڅ بیا ز پویو ذکر ریب او شک کې فرق دے ریب خاص دے او شک عام دے او په انتفاع د خاص سره په انتفاع د عام ناراضی کا په انتفاع د ریب سره په انتفاع د شک ناراضی تاسو په پوښتنه فيه لا شك فيه انه من عند الله انه من عند الله کې غرض څه دی غرض دفع دی او اعتراض دا ګور خلاصه د اعتراض دا شک خود تساوی د طرفینو د نسبت توای شک څه توای تساوی په طرفینو د نسبت کې چې وجود او عدم دی او نسبت خو راضی په تصدیق کې نسبت راضی په څه کې او دی وی لا ریب فی په قرآن کې ریب نشته قرآن خو تصور دی تصدیق نه دی کنه قرآن تصور دی که تصدیق دی ولې ځکه مفرد دی کنه لا شک فی لا ریب فی په دې قرآن کې شک نشته معنا دار چې تصور کې شک نشته او شک په تصدیق کې او تصدیق په قضیه کې ولی شک په تصدیق کې ځکه شک تساوی د طرفینو د نسبت دوای چې وجود او عدم ته تدواړه یو شانی او نسبت راځي په قضیه کې یو قضیه خو تصدیقي او دلته شک نشته په کتاب خو تصور دی په دې سوال باندې پوښتنه کنه شوي دے جواب کہ انہو من عند اللہ کنا تاسو پوښتنه خلاصه د جواب دا چې یو شک په کتاب کې دی یو شک په دې کې دی چې دا کتاب د الله د طرفه دی او کدا الله د طرفه نه دی شک په نفس کتاب کې کوي نو ستا اعتراض بواره دی دا شک په تصور راته بلکې شک په دې خبره کې دی چې دا قرآن د الله د طرفه دی او کنه دی دوی دې کې متردد دا کتاب د الله د طرفه دی دا خو تصدیق شکه دا کتاب د الله د طرفه نه دی دا تصدیق شکه شک په تصدیق کې راغی که په تصور کې تاسو په دې خبره پوه شئ که پوه نه شئ انه من عند الله انه من عند الله کې دا جواب دا زده کوي ګورئ دا خبرې ویلې کوي دا خبرې ولې کوي ځان سره دا باب یې ځای مه ګڼئ ګورئ
او جملة النفی خبرون مبتدأ ذالک دیکھی غرض ترکیب کئی دلارے وزکہ مخیلی زبا بازی ترکیبون ہم کوم کر ترکیب ہم کئی ویلارے بفی جملہ دا نہ پیدا کرنا دا ترکیب کے سواقی سوی خبرون ویدہ جملہ تو نہ پیچی لارے بفی خبر دے وہ سوال دارے چھ خبر دے نا مبتدائی سشوا دے وی مبتدأو ذالک مبتدائی دادا دیکھی تین دا مبتدا کئی غرض دادا والاشارت بهی للتعظیم دا غرض بدے سر دفع دا اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دادا چه ذالکه که خو اشاره باید تکیگی او قرآن خو نزده ده نسنگ دیتا اشاره اکڑا پا ذالکه که ده جواب کی والاشارت بهی للتعظیم اشاره اکڑا بهی پا ده ذالکه که قرآن تا للتعظیم ده تعظیم ده پارا بود رتبی نازل که پا منزله ده بود مکانی بانده مکان پا لحاظ سر قرآن نزده خود رتبی پا لحاظ سر ده روچتو بود رتبی نازل که پا منزله ده بود مکانی بانده او اسم اشاره ورطا راجع کڑا چکمی ده بود مکانی سر تعلق ده ده جواب بانی پوچھ جائی هدى للمتقين خبر ثان دیکھیں غرض سے غرض در ترکیبی و احتمال خی اغدا دے ذالک الكتاب خو مبتدا شو د پنیز باندې او لا ریب فی ورته یو خبر شو او هدى للمتقين ورته بل خبر غرض باندې پوښتنه تاسو الکانو دا نوې مرګري پوهیږي ما په خبرو کنه پوهیږي دا طالبان یو ځای لاړ شي وایره لسل رزق خو استاد د اصطلاح سره نه بدلیږي او داغه د لهجه سره نه بلدي استاد لهجه سره زما لهجه خو د پښتو د تاسو په پوهیږي پوهیږي کنه ګوري بیرته پردو په جبا کې وي په د جمال پردو په جبا کې ته وي څو تپوس کوي نو تپوس کولای شي حادم دیکھیں غرض سے دفع دیو اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دا چه هدى للمتقین تا خبر کد ذالک الكتاب دا پارا خبر خو حملی پا مبتدا باندے ندلتا حمل نسی کیگی ولی ذکر هدى مصدر دے او مصدر سر پہ وصفی حمل دا سر پہ وصف پا ذات راشی و ذالک غیر جائزن دا ندے جائز سوال بانے پوچھ دیوئی حادن خلاصہ دا جوابدار دا مجاز فی سیغہ شوے دے هدن مصدر پا مانا دا اسم فاعل سر دے تاسی پہ پوچھے پہ دے جواب با للمتقین نرستوی السائرین الى التقوی دیکھیں غرض سچے دے دیکھیں غرض دفع دیو اعتراض دا اغراض اولی کئی دا اغراض دیکھیں غرض دفع دیو اعتراض خلاصہ دا اعتراض دارا چه سنگ ہدایت دے دا متقی متقی شنو بیا ہدایت پسو ضرورت دے ہدایت با ہم ورتوشی او خی عبادتونم کئی زڑے متقی جوڑ شنو چه متقی شنو بیا ولی وی چه دا قرآن ہدایت دے دا متقی دا پار دے جواب کئی دا ہدایت نمخ کے دا قرآن نمخ کے ورطا متقی ویل شو مجاز بالمشارفت تو شو مجاز بالمشارفت لکا من قتل قتیلا فلہو سلبہو لامل نہ دے نبی علیہ السلام ورته قتیل ویلے دے جنگ کافر تا این عاصر خمرا اسڑے چې یوسف علیہ السلام ته ما خوب لیدل چې شراب نه جوړ کوم شراب نه جوړ کای کې د انګورو وب نه جوړ کای شراب ورته وس وای ځکه په اعتبار ما یقول الیه سره ته شراب جوړیږي یا لکه یو چنی ته وای چې مولوی صاحب په خیر را لې مولوی صاحب خو نه ده خو په اعتبار ما یقول الیه سره مولوی صاحب ته تاسو په پوښتنه دلتا خودیتا متقیان پا اعتبار دا ما یقولو الہی سر ویل شیدی السائرین الى التقوی چی دیر راجی کی گی تقوی تا متقیان با درست جوڑی گی کنن وہ سورتا متقین ویلے شو قدی خبرتا سے پوچھ سوئی کنن شوئی خرا متقی سڑینا پس جوڑی گی بے امتصال الاوامر و اجتناب النواہی دا وس تقوی جوڑے دلو شید دا متقین متقی پس جوڑی گی اگر چلم در خیزے کدے خصوصی مو کنا صرف نحوی سر خوی کار نشتا تصوف خبری بندر تیوانی مکئی بے امتصال الاوامر و اجتناب النواہی
ګوره ډېر ښه تفسیر دی په تصوف خبرې پکې بعضې ډېرې کمزوري دي او د حدیثو دا برته زه ښیم دا ځان سره لیکئ فرض کال یو ملا ما ته ویلی وای ستا یو طالب و هغه ویلی چې جلالین ټول ضعیفه دی نه جلالین ټول نه دی ضعیفه خو بعضې خبرې پکې ډېرې ضعیفه دي هغه ضعیفه به تاسې بیا ځان سره ولیکئ دلیل سره بیا زه درته وایم چې دا ځای پکې ضعیفه دی دلایلو سره د امتثال الاوامر متقین متقی په امتثال د اوامر سره چې د الله اوامر مني او اجتناب النواهی او الله چې د کوم څیزونو نه منع کړي دا غي نه ځان ساتي نو بیا ورته بل نوم ولي نګدي نو متقی ورته ولي متقی خو معنا ځان ساتون کې وقایقی وقایتن ځان ساتل ته وي متقی ورته ولي وای چې سره اوامر کوي او د نواهی نه ځان ساتي وای متقی ورته ځکه وي لتقائهم بذلک النار ځکه دوی ځان ساتي په دې کار سره د اور نه نو وجه د تسمیه د متقی په متقی سره ځکه شو چې د اوامر په امتثال سره او د نواهی په اجتناب سره ځان د څنګه ساتي د اور نه ځان ساتي پس په دې خبرو تاسو ورسېدئ دا دریم بحث و زمونږ اول بحث تحت لفظی ترجمه دویم بحث ترکیب دریم بحث اغراض د صاحب تفسیر د خپل تعلیقاتونه سرورم بحث اعتراضات او جوابات او تشریح د الفاظ مفردو اول خبر زمانگا پا دی الف لام میم کی درست با بیا رازو دی الف لام میم تا حروف تحجی هم وی حروف مقطعات هم ورتوی تحجی ورتزکوی چی زان لویل کی مقطعات ورتزکوی مقطعات دا تقدینا دا تقدی غص ویل کی دو توی دا غص ویل کی گی الف لام میم او لیکل څنګه دی علم نه دی ګوره علم ترکه کې چې کوم علم دی هغه د قشان لیکل شوی دی خدا به وایي څنګه جدا جدا به وایي ځکه ورته مقطعات وایي دا اسما دي او که حروف مشهور خدا د چې حروف مقطعات خدا غلطه خبره ده دا غلطی مشهور دی صحیح خبر دا چې اسماء مقطعات دا اسماء دی حروف ندی ګورئ الف لام میم دا اسماء دی حروف ندی صحیح شو دا ولی اسماء ځکه د اسم تعریف په صادقیږي او د اسم خواص معظمه او مکبره پکې راځي او هر هغه شی چې د اسم تعریف په صادقیږي او د اسم خواص معظمه و مکبره پی رازی آغا اسم انو داوم اسم شو د اسم تعریف پی سنگ صادقیگی اسم ستوئی چی دلالت پا معنی مستقل کئی و زمانی سر مقترن نئی علف هم دلالت پا معنی مستقل کئی چی دل تغالب پولی کئی علف دلالت پا غالب کئی چی دل تری پا بوٹ کو تکولی کئی بے دلالت پا بے کئی چی دل تری کشتای غندی ولی کرا او جیم دلالت باقی جیم بانی کئی چی در تری چترائی شانی جیم مولی کئی امسا غوندی ٹھیک شکر دلالت فماناو که کوئی نکا علف اسم شو در تری چالیف اولی کنو دای مسمع شو نو معنی راغ لکر او خواص معظمه مکبره پی رازی الالفو اللامو المیمو تنوین برازی الفون لامون میمون اضافت الفکا لامکا میمکا الفی خیر من الفک مسند رحیم واقع سکر خواص معظمه برال تسینیہ الفان جمع الفون دا ټول د اسم علامی دي کنه اسم علامی دا اسما شو نو دې ته خلک حروف وای دا غلطی کوي دې د وجنه بیزاوی مولا خف فیصله کړی دا او علامہ رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې هغه وی اسماء مسمیاتها حروف هغه وی د الف لام میم اسماء دي مسمع حروف دي مسمع خلیل نحوی چې کوم ده د شاګردانو نه تاسو کالف او با دي ته تاسو سو دا تاسو څنګه وای او الف با تا منګوي وای نه غلطی ده و ته څنګه وای وای ز ا با تا وای ا با تا ابتا حروف دي او الف او با او تا د چکرنه د اسما شو دا قاعده کې چې ماشومان ته تاسو وای چې وای الف با تا سا جیم دا ټول دروغ ورته وای ابتدا نه ورته دروغ استاد شروع کړي اخر کې بچي طالب ده کا ادا
ادا کنا بعد کا بدا پس خطبه کې ویلي کل بجا کنا دا کل باء جیم ولې نوای کل باء جیم چې وای دا خو تخفیف لپاره بیا کل انسان کاتب ولې نوای تخفیف پکې راغی پر پس کې چې کل باء جیم شي نو کل بجا کنا تاسو په پوښتنه کې نه شي پوي او خلیل شاګردانو ته پوښتنه کو چې دا به څنګه وای غیر د الف با تا وای نه غلطه ده وای خطي څنګه وای اصل دا سه ابا تاسا ابا تاسا دا حروف دي حروف تهجی دي او الف او با او تا او ساو جیم دای اسمان اوس ما به خبرو پويږي کنه پويږي وزایو ملازه کوي او رازي امام رازي چې اسماء المسمياتها حروف دا اسماء دي د دې مسمى حروف دي مسمى حروف او په دې تاسو اعتراض وارد اعتراض بداشي چې دا د ځان نه خبرې شروع کړي حدیث کې دي ته حروف ویل شوی دي حدیث شریف کې او چې چا قران کریم من قرأ حرف من کتاب الله فله بكل حرف حسنه والحسنه بعشرة امثالها یا لا قول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ته حرف ویل شوی لام ته حرف ویل شوی میم ته حرف ویل شوی حدیث کې ورته حرف ویل شوی ته ورته اسم وایي تاسو پوهیږئ په سوال کنه پوهیږئ تاسو ته کوي ګوره دو جواب به وکړي یو جواب بداو کوي چل تورته حرف مجازن ویل شوی دی معنا دا د الفون حرفون الف حرف دی معنا مسما د الف حرف دی لامون حرفون څه معنا ده مسما حرف دی و میمون حرفون بلکې مسما د میم حرف ده مجازن چې کوم د الف او لام او میم د حرف په په اعتبار د مسما سره یو دین جواب بداو کوي چې دې ته نقطه بعد الوقوع وایي څه ورته وایي نقطه بعد د حرف نبی اسلام چې حرف پہله د حرف نه کلمه مراد د حرف نه لفظ مراد دی معنا دا ده لا قول الف لام میم حرفون زده سینه چې الف لام میم یو لفظ دی بل قول بلکې الفون حرفون الف یو لفظ دی ولامون حرفون بل لفظ دی و میم حرفون دا بل لفظ او کلمه ده د حرف نه نحویان حرف نه دی مراد ولی نه دی مراد ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې اسم او فعل او حرف د نحویانو چرته وو او لفظ هو کلمه وکنه لفظ هم کلمه هم او مطلب دار چې اسم او فعل او حرف نو نبی اسلام چې چاله پون حرفون د حرف نه لفظ مراد ده او د حرف نه مراد څه شی دی کلمه دی مراد ده امام رازی رحمه الله دا جواب کړی دا خسته جواب ده ها تاسو په دې جواب پوه شئ خدا حروف کلمات تهجی یا اسماء مقطعات تعبیر بہت اوس اسماء مقطعات سره کوي صحیح شو او که حروف مقطعات مرتکل ویل نو هغه مجازي ګوري ها مجازن وي په اعتبار د مسما سره دا په نهشت صورتونو کې راغلي دي او ډیر شایعتونه دي صحیح شو دا چې راجمه کې سورلس حروف دي جوړيږي نص حکیم قاطع له سر دای مجموعه ده نص حکیم دا د حکیم ذات تسریع ده قاطع دا تسریع یقینی ده له سر دې ته یو راز تا غراز نه مونږ نه یو خبر الله په پوي تاسو په پوه شئ دغه خبره په الف میم کې خدای دې معنا صدا متقدمین مسلک جلالین مولا غورکو چې معنا یې باندې الله پويږي موږ په نه پويږو دا د متقدمین او متأخرین مناسب معناګانې کوي د دې حروف مقطعات مناسب معناګانې یو مفسر کړی دی دا تفسیر د ډېر خسته بیان لواله د جلدو کې تبصیر الرحمن صاد سره او مصنف نوم دی علامه محایمی په حاصره ډېر زبردست عالم ډېر سوی هغه دا لیکلي دي نو هغه وایي الف کی اشارت ده الله ته لام کی اشارت ده جبریل ته میم کی اشارت ده محمد نو دا درې څه ذکر کړه چې د قرآن ابتدا د الله نه شوې ده جبریل په منځ کې او محمد ته راوړی دی
دا الله د لفظ نه اولنې حرف را واخیستا د جبريل د لفظ نه وسط حرف را واخیستا او د محمد نه اولنې حرف را واخیستا میم فصفتا سے اعتراض وارد د الله نه اول لفظ اول را واخیستا د جبريل نه اخري ول را واخیستا د محمد نه اول ول را واخیستا تاسو په یوه کې ما په خبرو تاسو په جواب وکړئ د الف الله نه اول ذکر واخیستا چې ابتدا د واحد چا نه ده الله نه ده نو ذکر د الله د لفظ ابتدایي لفظ را واخیستا تاسو په څه ځما په خبرو هغه دې لګولې او دام لګي دیم جبريل اخري ذکر واخیستا چې دې ته اشاره وکړه چې جبريل بس دقه دي اخري واحد تکستا لفظ اخري من چر واخیستا نور واحد منقطع شته نور واحد بار نزي د محمد نه اولنې ذکر واخیستا چې واحد دو قسمه ده یو من الله الى من الخالق الى المخلوق ده یو من المخلوق الى المخلوق ده الله نه ابتدا شوی د کمی وحی چې من الخالق الى المخلوق ده محمد ته دغه نه اولنې لفظ را واخیستا او محمد کې دویمه واحده کومه دویمه واحد چې من مخلوقین الى مخلوقین شوی د نبی نه امت ته شروع خود نبی نه کیږي نو لفظ په کې د شروع را واخیسته چې میم صحیح شو دا یو دویم دار چې دا درې حروف دلته ولې مختص کړه درې ځکه مختص کړه چې تاسو په تجوید کې ویلي دي چې شروع د مخارج به د حلق نه کیږي مخارج چې کله تاسو ته استاد وایي د حلق نه شروع کوي نو حمزه حلقي دی او لام دا کم ځای دی وسط دی او میم شفوي دی نو شروع دا دې ځای نه وشو د حلق او وسط ته راورسېدی لام او میم دی چې کوم دی آخري مرحله شوه آخري شو که نو تا دې خبرې ته اشارت کوي چې تا باندې هم درې مرحلې دي یو ابتدا د ستا پیدایش دویم وسط دی چې ته مکلف په عبادت او دنیا کې د ژوند دی او دریم دا چې آخرت ته بځي معاد دا درې خبرې دي دا درې تا درې حالات ته چې د درې حالتونو کې به ته د راهنمایي د چا نه اخلي وحی د نبوت نه بیانوي دا درې حروف یې ذکر او کومو صورتونو کې چې الف لام میم په ابتدا کې راغلي نو هغې صورتونو کې به دا درې خبرې ذکري تخلیق د انسان بم ذکر دي کې د آدم علیه السلام تخلیق ذکر دی که نه دی ذکر او عبادات بم پکې ذکر دي کې عبادت ذکر دي کې نه دي ذکر او قیامت هم پکې ذکر دی دا درې سیزونه به پکې ذکر دي ځکه دا درې حروف یې پکې راوړل دویم قول دا دی چې الف کې اشارت دی دغه استدلال الف کی اشارت ہے اعلی اللہ تا لام کی اشارت ہے لطف میم کی اشارت ہے مجدہ دا اللہ نعمتنا لطف دا اللہ باریکوالے مجدہ دا اللہ لویوالے دا اللہ صفتنا دا پکی اشارت جیسے پرپوزن یا الف کی اشارت ہے اول تا لام کی اشارت ہے لازم تا میم کی اشارت ہے مستدل تا اول پا مستدل بانے لازم دا ریچی دلیل با دا قرآن نا پیش کئی دیکھے دی خبری تا اشارت صحیح شو بس بکو ذالک الکتاب اعتراضات و جوابات زمان سلورم بحث پاتی دے سبابا پا دی خبری کو